دغه نوې یو راوتره سرپسند هلته مخکې ورځو کې څو کاله مخکې بړه ورانه کړه دلته ځای په ځای باندې ټوپونه شروع کړه د مفتي منیر شاکر په نوم باندې مفتي نه دی بدماش دی مولا نه دی څه دی شکل ته وګوره دا شکل د مولیانو دی شکل د مولیانو دی هغه ځینې ما پسې نوکار نه چیلنج وکړو ما ته وایي دلته یو نوی راوتری ما ته په میډیا باندې وایي صبر وکړه زه به تا ته وزګار شم د تا علاج به وکړم زه هلته لاړم ما پسې واپس د هغه ځای نه جلسه وکړه دی په یو حجره کې وړوکې جلسه کړې وه ما د هغه ځای جامع مسجد کې پسې کل عام جلسه وکړه ما ورته ویل تا کار څه دی په یو ځای کې شر خور کا بل ځای کې شر خور کا بل ځای کې شر خور کا ما ویل د شرپسندۍ دپاره پاري کې بېره مناظرې دپاره نه شي فارغ کړې هلته ما پنجپیریانو ته ویلو د تاسو دغه علاقې ته هم پنجپیریانو راوستلې ما ویل پنجپیریانو مفتي منیر شاکر زه چیلنج کړی یم په میډیا باندې ما جواب ورکړی دی الله ګواه دی 3-4 میاشتې تېرې شوې ما ته جواب نه راکوي زه یم پنجپیریانو منیر شاکر طرز مریض له ورکې تیاری کوي 10,000 روپۍ درته زه انعام در کوم صرف زما مخې ته راوله مناظرې ته کېنوه توجه غواړم ما 12 عقاید د پنجپیریانو بیان کړي خپل یو کلیپ کې چې پنجپیریان د علماء دیوبند سره په 12 عقایدو کې اختلاف لري منیر شاکر د هغه ځای نه راپاڅېدو کیمره کې کېناستو کیمره کې 15 غنټې اډیو ریکارډ وکړو ما ته کسانو راوړو ما ورته زه درته صفا صفا خبره کوم ښکاره ښکاره خبره کوم نه خو ما سره دومره ټایم شته چې 15 منټه دغه فضولیات بکواسات واورم زه پسې 10 غنټې ریکارډینګ وکړم دی به هغه ځای نه ما پسې بیا 15 غنټې ریکارډینګ کوي ما وایي د مسلې حل درته زه درخیم 12 عقاید د پنجپیریانو ما پیش کړي په میډیا باندې چې پنجپیری د خپل دغه 12 عقایدو د وجې نه ګمراه دی اهل سنت نه خارج دی د علماء دیوبند سره تعلق نشته دی ما وایي زما په جواب کې 15 غنټې ریکارډینګ هم مه کوه زما په جواب کې 15 غنټې ریکارډینګ هم مه کوه ما وایي د بزدلو غوندې کمرې کې مه کښېنه ما وایي بسم الله کا والله ما دغه منیر شاکر تر 15 کرتونه زیات چیلنج کو ما وایي که د مور حلال پی دسکلې بسم الله که راشه په دغه 12 عقایدو باندې وایي زه ستا کور ته هم درځم والله زه پنجپیر درتلو ته هم تیار یم صرف د امن ذمه داري راته راکړه هلته په دغه 15 عقایدو په دغه 12 عقایدو در سره کښېنم څلو کې په 12 عقایدو باندې خبرې نه شي کولی یوه عقیده د خپلې خوښې متعین کړه په هغې باندې ته بحث وکړه زه به نمبر 1 ثابتوم چې د علماء دیوبند سره د تا په دې عقیده کې اختلاف دی نمبر 2 زه به ثابتوم دغه ستا عقیده د قرآن نه هم خلاف ده د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم خلاف ده د فقهاو د عباراتو نه هم خلاف ده د متکلمینو د عباراتو نه هم خلاف ده 4 میاشتې تېرې شوې پنجپیریان زما جواب کې نه راځي او تا ته مې همدلته ورته لیکلي ثاني ابن تیمیه فلا 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 چېرته دا میدان کتلی نه دی په خوب کې نه دی کتلی زه یم پنجپیریانو تکړه شئ بل ځل جواب کې جلسه مه کوئ بل ځل په جواب کې په مردان کې منیر شاکر جلسې ته مه راوړه ما یم مناظرې ته تیار کې خپل کور ته راوغواړه خپل بیټک حجرې ته راوغواړه انشاءالله زما د یو ذمه دار سره رابطه وکړه زم درته راځم ما و منیر شاکر یوازې په یوازې باندې کښېنوه که دلته مردان ته نه شي راوستی او انشاءالله زما دا خبرې به ورته ورورسېږي ما وایي که دلته یې نه شي راوستی ما وایي ته ورسره خبره وکړه والله زه پسې کور ته ورتلو ته تیار یم او بله ورځ د کربوغي شریف ته لاړم ما هلته د ملګرو نه تپوس وکړو ما ورته دا سړي کور کوم ځای کې دی ما ته کور خو یې دلته دی خو اوس د دې ځای نه تللی دی ما وایي زه پسې نن که دی کور زه پسې کور ورتلو ته تیار وم زه دروازه ته به ولته هم تیار یم مفتي صاحب تا چیلنج کړی دی زه ستا چیلنج د جواب دپاره راغلی یم په میډیا درته ما جواب درکړی ته ولې خاموش شوې بلکې جواب راکول خو ما ته جدا خبره ده صرف په یو چیلنج سره ورته زړه دوره وشو هسپتال کې پروت دی خو چونکې بعضې خلک نه مشران معاف کوي نه کشران معاف کوي نو زه اول اپیل دا کوم چې اگر چې دا خبرې په کار نه وي خو مجبورن یې موږ کوو چې تقریبا زمونږ خلاف به یو 100 پوسټونه جاری کړي وي چې په هغې کې به یې زمونږ نوم اغستی وي او چیلنجونه به یې کړي وي او بدې ردې به یې ویلي او د خپل کمقل خلک په دې خوشحالۍ چې یاره جي زمونږ سړي خو هغه د په خپله جلسه کې چیلنج وکړه اله زه کلي له ورځمه اله زه کلي له ورغلی یم زمونږ کلي ته هر سړی نشي راتلی او زمونږ کلي ته خلک چې راځي اجازت اخلي او چې څوک زمونږ کلي او زمونږ کورونو ته بغیر اجازته راځي هغه بیا په خپلو خپو واپس نه ځي
اول خبره خدا کوم چې موږ دا خبره او خيار او خلق د پاره کو مهرباني دیو کی صرف خيار خلق دی واوري کم سړی چې زمنګ په خبرو نه پويږي یا دومره عقل ورسره نشتا نو مهرباني دیو کی چې هغه دی یا واوري نه یا کم از کم خله دی بند ساتي. عزیزانو ډیر خلق چغی وهی چې ما سره د فلانه مناظره وکي ما سره د فلانه مناظره د نظیر نه وتله لفظ د نظیر برابر ته وي. همیشه مناظره حق سړی سره کیږي چې هغه دوه کسان په کردار کې په قابلیت کې په فهم کې په استدلال کې برابر وي. یو سړی بډیر اوچت وي او ډیر لوی مقام به وي ډیر لوی نامه به وي ډیر لوی عزت به وي بل سړی به د 2 روپو یا د 4 انو سړی وي هغه به وایي چې ما سره دی هغه د سعودي عرب شیخ صالح بن فوزان الفوزان کینی یا به وایي چې ما سره دی د سعودي عرب مفتی اعظم کینی یا به وایي چې ما سره د پاکستان مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثماني کینی. نو د خلکو خیال دا دی چې کچری څوک د چا نوم واخلي نو هغه سړی به خامخا ورسره کینی نه ګلونو. خلق د ناستی د پاره سړی ګوري انسانان ګوري داسې سړی سره خلق کینی چې هغه په علم کې د هغه سره برابر وي کردار کې برابر وي هغه سره کې ناستو کې د سړی بی عزتی نه کیږي سپکواله نه کیږي. یو سړی چې د قرآن د آیاتونو نه نه خبر یو سړی چې عامل په معمول نه پويږي یو سړی چې په شی مطلق او مطلق شی کې فرق نشي کوي یو سړی چې په بشرط شی او لا بشرط شی باندې نه پويږي یو سړی چې د علومنا نا خبره ده د قرآن د آیاتونو نا خبره ده عقیده بریلیانو ده عقیده د شرک او د بدعات ده هغه سره قدرمن خلق نکینی ګولونو. او کڅو کوئی چې نا فلانه د ما سره کینی د نستی د پاره رونو دا شرط ده. ما ته کڅو بالفرض چیلنج راکئی بعض ناپویا خلق بعض ناسمجه خلق چې هغه خپل خلکو غلولو د پاره غټي خبري کوي وای چې ما سره د مفتی منیر شاکر کینی اول خو زمانوم دومره سپکی سره دومره بیادبه سره غستل معلومیږي داسې چې عالم سړی د بل سړی نوم اول خو اخلی نه او که اخلی نو بیادبه سره بے عزته سره نه اخلي. سړی چې خپل دروند وي نو بل سړی په درانه باندې یادي نو اول خو اغا نوم پس پکا باندې اخلی بیا وی چې ما سره دی کینی الکه تکا زما پشان غریب سړی سره کینی زما نوم منیر شاکر ده ما یو کتاب لیکلی ده الفرقان کچره ته ما سره ځان برابر غنی نو ته د الفرقان جواب ولیکا زب پوښم چې دا سړی زما د مقابله ده او دا ما سره برابر ده. ما بل کتاب لیکلی دی ستا د عقیده او ستا د نظریه خلاف دا غنوم دی البرهان علی من اعرض عن القرآن کچری ته واقعي مولای او تا کې علم شتا نو په پستو بروزو کې منډې مه وهه پستې ډیران کې ښکرې مه وهه. البرهان علی من اعرض عن القرآن ستا د عقیده ستا د بریلیت ستا د بدعت د عقیده خلاف ما لیکلی دی چې ستا څومره دلایل دي د هغې ما جواب کړی دی ستا کمزوریانې مې پې ګوته کړي دي ستا شرکیات مې پکې شمار کړي دي په هغې کې ما قرآني دلایل راوړي دي په هغې کې ما احادیث رسول صلی الله علیه وسلم لیکلی دي پاغی کې ما د مفسرین او اقوال او حوالی لیکلی دي پاغی کې ما د فقهای کرام او د احناف او حوالی او عبارات لیکلی دي پاغی کې ما د علماء دیوبند عقیده لیکلی ده پاغی کې ما د اسلاف او د امت عقیده لیکلی ده او په سونو حوالی می ورکړي دي. تک ما سره ځان برابر غنی خیر دې سپک سپورې مو وایا خیر دې په پست ډیران کې خکرې مو وها خیر دې د خپل خلکو په مخ کې
لاسونه مه اوچتوه او خلکو پسې بدې ردې مه وایه. نرشه زما د الفرقان جواب ولیکه، هغه جواب نشي کولی د البرهان جواب ولیکه. عوام او دنیا خلق به پوه شي چې دا سړی خو مفتی منیر شاکر سره برابر دی په څه شي کې. هغې نه علاوه تا چې څومره مسالې بیان کړي دي، مسالې خو د نه دي بیان کړي، خو کله یو پسې کنځلې کله بل پسې کنځلې. وایي چې ماله یې چیلنج را کړی دی، موږ لیوني نه یو، موږ بې علمه خلکو له چیلنج نه ورکوو، موږ لیوني نه یو، موږ جاهلانو له چیلنج نه ورکوو، موږ سپکو خلکو سره د چیلنجونو اړو سوچ نه لرو، موږ درانه خلک یو، موږ درانو خلکو سره نستی خوښوو، موږ ځان ته مولیان وایو، مولیانو سره نستی خوښوو، موږ لیوني نه یو چې هغو خلکو سره نستی خوښوو چې هغه کله چاته وایي چې جاهل یې، په مناظره کې خلکو ته وایي چې ته خو خر یې. داسې سړي سره موږ ولې نه کینو؟ دا په هغه رحم کوو. ولې که موږ داسې کمقل سړي سره کینو، دی یا د ده یو کمقل که چرې ناروا خبره وکړه، دومره وهل به دی وخوري چې په میډیا باندې به بیا خلک حسار نه کي او حساب به یې نه کي. نو د ده د عزت دپاره موږ د سره نه کینو، موږ په ده ښه پوهېږو چې دا به سپکه خوله وخوځوي او په موږ به ځان داسې برابر کي. موږ هغه مولیان نه یو. خپل پلار، ستا پلار پیر سیف الرحمن المحترم اوس مړ شوی دی، ته د هغه پوښتنه وکړه چې ما بار بار ورته وی چې غلی شه، خو چې نه غلی کېده په هغه مې څه وکړل. ته د خپلو مشرانو ستا چې کم اسلاف دي په کورم ایجنسۍ کې شیعګان، ته د هغوی پوښتنه وکړه چې ما بار بار ورته وی چې غلی شه، خوله ونیسه، ما په هغوی باندې څه وکړه. تا تم دا ټولې دنیا په مخ کې وایم، حکومت تم دا اپیل کوم چې مهرباني دې وکړي په دې سپو کې دې زنجیرونه واچوي، مهرباني دې وکړي په خلو له دې واګې ور واچوي. موږ پسې د یو سړی همیشه سپکې سپورې نه وایي. زه اوس هم د چا نوم نه اخلم، زه اوس هم څوک په ګوته کوم نه. حکومت ته، ارباب اقتدار ته مې دا اپیل دی چې واګې ور واچوه، کني داسې سپېړې به وخورې چې ټول عمر به یاد ساتي. علم تا سره نشته، خو صرف ناروا خبرې دله درځي. نو ما خبره کوله چې به هر صورت بنیادی خبره دا ده چې تا چې څومره مسالې غلطې عقیدې خلقو ته ښودلي دي، ستا د هرې عقیدې متعلق ما په میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په نیټ باندې زما مدلل بیانات پراته دي. حیات النبی مسله کې ډېر اوچت دانګې په حیات النبی ما البرهان کتاب هم لیکلی دی. خیر دی که د هغه جواب نشي کوی، ما په میډیا باندې په نیټ باندې دلایل ویلی دي، 3.5 غنټې دلایل. دا بهانه مه کوه چې ما سره ټایم نشته. جی ما سره د دومره خبرو د اورېدو ټایم نشته، تا سره ټوله ورځ تقریرونو پسې د ګرځېدو ټایم شته، او د ناکاره خبرې په ګنټو کوي، د هغې ټایم در سره شته، او په مناظره کې 5 غنټې خلکو سره کنځلې کوي او د خلکو کنځلې واوري، د هغې ټایم در سره شته، خو علم در سره نشته. ته زما حیات النبی دلایل واوره، نرشه د هغې جواب وکړه. ما په سماع الموتا باندې دلایل ویلی دي، عبارتونه مې ویلی دي. زمونږ دا ایمان دی چې په قبرونو کې مړه دي، ته وایي چې ژوندي دي، نرشه زما د دلایلو جواب وکړه. ما که 3 غنټې دلایل ویلی دي، خلکو نه ځان مه خلاصوه چې ما سره ټایم نشته. تا سره په دې مختلفو سټایلونو کې تصویرونو ایستلو ټایم شته. کله یو غره کې تا په داسې سټایل باندې تصویر ایسته، کله دې په بل غره کې، کله یوې ونې کې ولاړ، کله یو ځای کې اوبو کې ولاړ، کله یو ځای کې د چکر ځای کې ولاړ. 3 لاکه کم زیات، الله دې کمی او بشی معاف کی، 3 لاکو نه پورته سټایلي تصویرونو ټایم تا سره شته. د چکرو ځایونو کې د تصویرونو ایستلو ټایم تا سره شته. او 3 غنټې 4 غنټې په مناظره کې ضعیف اقوال او کمزورې خبرې او کنځلو کولو ټایم تا سره شته، خو د قرآن او د سنت دلایل د اورېدو ټایم در سره نشته. ټایم در سره شته، جواب یې نشي کولی. ته د حیات النبی مسلې نوم ورته د حیات النبی ږدې، نور د ټول مړو د ژوند قایل یې. انشاءالله زه به ستاسو ټول حقیقت د عوامو ته واضح کم. تا سره د هر څه شي ټایم شته، ورورات تا سره د دې خبرې ټایم نشته چې دلایل واورې او جواب یې وکړي.
یو سړی دی هغه تقریبا 12 خبرې زمونږ د اشاعت توحید و سنت خلاف کړي او خطرناکې خبرې کړي. ما د هغو 12 خبرو په ډېرې خوږې سره در نیمو ګنټو کې صرف عبارتونو او حوالو سره جواب ورکړی. در نیمې ګنټو کې ما کنځلې نه دي کړي، ما سپکې سپورې نه دي ویلي، ما د چا نوم نه دی اخیستی، ما چاله ګوته نه ده اوږده کړې. در نیمې ګنټې ما مضبوط دلایل ویلي دي او دا مې ثابته کړې ده چې هغه سړي مستقل دروغ تړلي دي په کتابونو، مستقله ناروايي کړې ده، قرآن و سنت نه خلاف چلیدلی دی. دی خلقو له دا بهانه کوي ما سره دی کمره کې کینی ویډیو کوي، ما سره دومره ټایم نشته. ته چې د خلقو د عقیدې تحفظ کوي ته به ټایم وباسې، ته به د خلقو د علمي خبرو جواب کوي. مناظرې خلق هغه چا سره کوي چې سړی سړي سره برابر وي. وروره تا موږ ځان سره برابر نه ګڼو، ستا یو تصنیف نشته، تا یو کتاب نه دی لیکلی، تا یوه کارنامه نه ده کړې. او بعضې کارنامې به خلک کارنامې ګڼي خو هغه کارنامې نه وي، هغه سپکاوی وي. منګه الحمدلله د قرآن او د سنت دپاره څه کړي دي که چاته نه وي معلوم بل نه دې پوښتنه وکړي. بهرحال هغو خلقو سره به موږ څه کینو چې د هغوی کردار دا دی چې نه په نیټ زمونږ د علمي خبرو جواب کوي، نه په بیان زمونږ د علمي خبرو جواب کوي، نه په کتاب زمونږ د علمي خبرو جواب کولی شي. صرف دې دپاره خوشحاله دي چې یو غټ عالم دی یو ناپوهه سړي سره کینی، اخ سړي سره د کینی چې هغه ته دام پته نشته چې دا آیت قرآن کې شته او که نشته. بهرحال عوامو په مخ کې ټوپونه وهل ډېر اسان دي، بل ته سپکوی ویل ډېر آسان دی، بل ته فسادګر او فسادي او پلانې او فلانې ویل ډېر آسان دي. خو کردار خودل دامن نہیں ہے پاک تمہارا بھی داغ سے، تہمت کسی پہ سوچ سمجھ کر لگائیے. چانه چې وایي چې دا فسادي دی، دا جاهل دی، دا ګوره خدای ته وګوره، عوام مه غولوه، جواب وکړه.